بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د امامتۍ په باره کې په تیر سبق کې مونږ دا ویلو چې د امامتۍ د صحیح کېدو لپاره شرایط سری نو مونږ ویلو چې سړی به مسلمان به عاقل به بالغ به حروف فصیح ادا کولی شي او بیا د امامتۍ حقدار څوک دی نو الاول بادشاہ دی دغه نایب بیا د کور خاوند یا مقرر کړی شوی امام دی محلي بیا به ټول کم یو پرهیزګاري بیا آی کسان چې قوم غوره کړي. اوس نن سبق کوي مواضع الکراهه فی الامامه والجماعه، یعنی په امامتۍ کې او په جماعت کې مکروه سيزونه، یعنی بعض سيزونه دي چې موجود وي نو دا امامتي مکروه ده او جماعت مکروه ده. نه تکره امامه الفاسق، د فاسق امامتي مکروه ده. فاسق څه ته وایي چې یا هو کنزل کوي، دروغ وایي اړیر او یا ګیره خوري یا ګیره وړه کوي، د فاسق نه فاسق امامتي مکروه ده. نمبر 2 تکره امامه المبتدع، مکروه کړی شوی ده د بدعتي امام، د بدعت کوونکی سړي امامتي. بدعت د دین کې یو نوې کار راوستل په طریقې د ثواب باندې، هندې یو کار چې صحابه کرام په زمانه کې ورته ضرورت او دا حضور د صحابه کرام په زمانه کې ورته ضرورت د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ورته ضرورت او نه صحابه کرامو کړه دي او نه پیغمبر علی السلام کړه دي او ته د ثواب په نیت باندې کې د بدعت ته پوښښ د ثواب په نیت باندې کې ته د دیني سګنې دا زموږ د دیني سره اته کې د بدعتي نه دغه بدعتي کس امامتي دا مکروه ده. تکره امامه الاعمى، دړون سړي امامت کول دا هم مکروه دي الا اذا كان افضل القوم الذين اجتمعوا فلا تكره، ما کدا قوم غره خلک په دې باندې راځم چې دا ډون سړی دی خو لکه دې خپل پاکي نه پاکي خیال ساتل شي او قبله ورته معلومه ده او هر څه برابر دي نو کدا قوم غره خلکو هغه غره کو امامت لپاره جو بیا صحیح ده کنه دا ډون سړی امامت مکروه ده. تکره امامه الاعمى، مکروه شوی ده امامت دړون سړی الا اذا كان افضل القوم، مگر کا د غره وی د قوم الذين هغه اجتماعوا چې د خلکو را جمع کړي د فلا تکره نو بیا مکروه نه دي. تکره امامه الجاهل، د جاهل سړي امامت مکروه ده. جاهل چې لکه د مانزه په احکاماتو نه پويږي یا قرآن مجید تلاوت نشي کولای برابر خبره ده کدا خار وي او کدا باندې وي او کدا هر دی او چې جاهلو نو د امامت مکروه ده. تکره امامه الجاهل، مکروه کړی شوی دی امامت د جاهل سواء برابر خبر ده کان بدویا، کده بدوی معنی د بندو اوسیدونکو د کلو اوسیدونکو او کان حضریا یا دوی شهری مع وجود العالم، سره د وجود د عالمنا، مطلب دا کنه چې عالم موجود او بیا هم دا جاهل منسکی نو دا چې دا مکروه دي. تکره امامه من یکره الناس لنقص فيه، مکروه کړی شوی د امامتي د هغه چا چې خلک هغه بد ګڼي د وجه د نقص نه بدیږي، یعنی په دې امام کې یو څه نقص دی چې خلک بد ګڼي، سیګریټ کوي یا نسوار کوي یا د چرسیانو سره کینی پاسي یا فلمونه ګوري نو خلک د پدې کې نقص دی دا هغه نقص د وجه نه خلک د بد ګڼي نو دای کسانو دای کس امامتي مکروه ده. تکره امامه من یکره الناس، دا مکروه کړی شوی د امامتي د هغه چا چې بد ګڼي خلک هغه لره لنقص فيه د وجه د هغه نقص نه چې بده کې دی. یکره تطویل الصلاه على القدر المسنون، مکروه دی وګدول د منځ با مسنون قرائت باندې، هغه مسنون قرائت خدا دی چې د سحر په مازه کې مسبقین په مازه کې به تیوال مفصل نه آیتونه وي تیوال مفصل یعنی دغه سورۃ امر به یا به دغه او دا شاته په ماجګر کې او په مسعودن کې بدا اوسات مفصل نه ماقام کو بلا قزان مفصل نه او زه په ماقام کولاړه په ماقام کې سورې بقره شروع کړی دا یا دا چې لگا خلک د پته چې خلک ټول سره استومانه نه یا سفر ته گاډه زمون نشي
او دې اوس دی وایي چې ورغه اوس په مسنون قرات باندې کومه نه دا نه د پکار د کم کس د څه کوي نه وس امامتي کول مکروه دي تکرره یکره مکروه کله شوی تطویل الصلاه د مز اوګدول على القدر المسنون په سنت مقدار باندې واښو بلی باندې مکه وی تکره جماعت النساء وحدهن یواز رخذ امامتي ته دا مکروه کله شوی دا چې یواز خځه ولاړی فإن صلينا بالجماعة کچرته دو په جماعت سره مونږ کوي نو وافقت الامام وسطهن نو امام د دو په منځ کې ودرېږي امام چې په کمه ده دا په منځ کې ودرېږي لکه عام طور باندې د خځو امامتي خو مکروه ده اوس د صورت راغی چې خځو امامتي سره مونږ کوو لکه اکثر په دې روزه کې دا چې راکبي قاریان جنکی دي او هغه حافظان دي نه و چې موږ خپل قرآن مجید واړول د سړو بشان دي نو په کار ده چې ته په کور کې خپل ورور ته وارو پلار ته وارو خاوند ته وارو زوی ته وارو جو خبره به ختم شي او کته بیا مې چې نظر سړو بشان دي تراوی کوم نو بیا راوی لپاره شرایط دي یو دا چې خلکو د ویناګاری نه کوي چې زمونږ راځي مونږ تراوی کوو دا باندې کوي لکه اکثر خلک دا کوي دا ناروا دي دا ویناګانی باندې کوي چې زمونږ کار تراوی کیږي او تاسو راځي په یو مالک وینا کوي بل مالک زمونږ په مالک چې نه کوي نه هغه چې روزي چې په کورونو باندې کوي مونږ به تراوی کوو زمونږ کار راځي تراول نه دا ناروا دي دا باندې کوي ویم دا چې لکه څومره کسان په خپل خوخه باندې راتل نه بر کوي د دې لپاره په وخت نه مقرر کوي با تیر په دې ټایم باندې مونږ ودرېږو دا مطلب اته وجوله به ټول ځان راځو په اته بجې ودرېږو نه دا باندې کوي بل دا چې د خپل کور زنانه کوي او دغه په بګینی سړی په بګینی د سړو نظر په پینې لګي سړی په شاته نه ولاړ ماشومان په شاته نه ولاړ خځه په ټول په یو صف کې ودرېږي په یو صف کې او کم چې پکې دغه د امام دا نه په منځ کې ودرېږي او بیا په پس داګه نه د وتی تلاوت کوي او په دومره आवाज باندې په تلاوت کوي چې صرف د خواته کسانې وري د سپیکر میکري په کې نه لګي اگر چې خځه دا خدای په आवाज باندې خځه په आवाज باندې نه توریدل ناجایز دي د خځه په आवाज باندې قران مجید اوریدل ناجایز دي واښو به معنی اگر چې قران وای اگر چې ناتو نه وای و ناروا دي سره ته یو به صحیح ده او بیا څه نشته هغه بیا ورسته را روان دي کنه چې کله سړیم په زمانځ کې ولاړی زنانم ولاړی ماشومان ولاړی نو دا بل ټاپک په دې باندې تکره جماعت النساء وحدهن مکروه کله شوی دي د خزو جماعت یوازې فإن صلينا بالجماعة پس کچریدو مونږ کې په جماعت سره وقفت الامام وسطهن نو بدیو کې کوم امام نه په منځ کې ودیږي یکره حضور النساء الجماعة في هذا الزمان وای په دې زمانه کې د خلو حاضرېدل جماعت ته دا مکروه دي لعموم الفتنه د فتنې د عام کېدو د وجنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چونکې فتنه عام نه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې بخل کراتله او په جماعت کې د زنانو لپاره جدا ځای و چونکې لکه فتنې نو زنانه به دغه جماعت ته نه راځي د سړو جماعت ته منځل نه راځي موقف المقتدی وترتیب الصفوف مقتدی په کم دی ودرېږي او د صفونو ترتیب به صحیح و اذا كان مع الامام واحد آسان خبر ده د امام سره یو ملګری یو امام دی یو مقتدی دی نو کا سړی دی او کا معصوم دی نو دا به د امام نه خې طرف ته ودرېږي د امام نه بلک شاته لک شاته مطلب دا چې حکم دی د امام په ختم شي د خپل شروع شي دغه خې طرف ته ودرېږي چې دوه کسان یا درې وي چې امام به بیا د دونه مخ ودرېږي پوښوي اول به سړو سپي بیا به ماشومانو سپي کبداګان چې لاګان بګونو هغه بیا دا غو سپي او بیا به شاته د زنانو سپي دچا نه ورسو بودري اذا دا خو بد کوي کنه دا خو کپونیان دي دا خو بداګان نه دي بداګان خو اصل کې دغه دای کنه اجلاګان چې هغه سره د سړی د وړو بولو اعلی او د زنانو د وړو بولو اعلی دا سره دوانه دا چې دا ټول اسټا کونیان دي دا خو دغه نه دي بداګان نه دي سي چې کوم اجلاګان په لای کوته خنثا وي کنه بار وي ادا نه دي اذا كان مع الامام واحد کله چې امام سره یو کسبي رجل او صبي مميز یا خو سړی وي ایا الک وي چې هغه مميز وي مميز چې په خبرت باندې پويږي وقف عن يمين الامام متاخرا قليلا اده به امام نا لکشاته چې دا ودرېږي لکشاته مطلب یعنی چې کوم دی امام فقط بشي د خپل شروع کړي اذا كان مع الامام رجلان او اكثر قاموا خلفه وکړه چې امام سره دوه سړي وي یا دوه سړو نه زیات وي
نو دوی به د امام نه شاته ودرېږي مطلب امام به مخکې د دوه کسان یا درې څونه چې یا به شاته ودرېږي کذا اذا كان مع الامام رجل وصبي قام خلفه دا نه کړي امام سره یو سړی یو ماشومي نو دا یو سړی یو ماشوم به باندې سب جوړ کې دا هم د امام نه شاته ودرېږي واښو به باندې واذا اجتمع رجال ونسوه وصبيان والخناثه واذا یو جماعت ته چې بای کې لکه سړیوم دي خځې پکې هم دي ماشومان پکې هم دي ادا اجلاګان پکې هم دي نو لاول سفر رجالو اول به سړو صفونه جوړول کېږي ثم الصبيان بیا د ماشومانو ثم الخناثه بیا د اجلاګانو ثم النساء او بیا د زنانو لکه پوه شو به باندې ځکه لاول سړي بیا ماشومان او بیا د غونه سړي نه خځې دي دغه بودريږي بیا کم سي خځې دی بودريږي بیا وای کنه چې په دې صفونو کې پکار دادا ينبغي ان يقف افضل القوم في الصف الاول فلاولي صف کې با اي کسان ودی کم چې په جماعت کې ټول نه غوړ دي یعنی علما دي یا طلبا دي یا حافظان دي یا چې نه دا اسی مشران دي نه دا بودريږي ولی کچته امام ته بیا د سیرا شي کنه نو امام بلټ شو دا کم چې غوړه کسته جوړه به بیا مخکې کې منځ ته ينبغي مناسب دا ان يقف افضل القوم چودريږي په قوم کې د ټول نغوره په صف الاول په اولنی صف کې ليكونوا متأهلين چې شنو لایق کېدون کې چې شنو لایق للامامه د امامت عند سبق الحدث په وخت راتلو دا بیا د سې کې چې امام د بیا د سې راشي کنه نه دوی بیا ورمک شي هغه پوښتنه مې ليكونوا چې شنو متأهلين لایق شي د امامتين عند سبق الحدث کله چې امام ته بیا د سرشي اذا لم يكن في القوم غير صبي واحد دخل في صف الرجال وکله چې په قوم کې یو ماشوم او د ماشوم نه علاوه بګینونو کما ماشومان ډیرو نو ماشومانو په جدا سب جوړ کړي شي او که یو ماشوم نور ماشومانو یو ماشوم په پرې سړو کې داخل شي اذا لم يكن في القوم کله چې نه په قوم کې غیر صبي واحد د یو ماشوم نه علاوه نو دخل فی صف الرجال دی به داخل شي د سړو په صف کې فان تعدد الصفيان کچته ماشومان ډیرو نو جعلوا صفا خلف الرجال نو دول با صف جوړ کړی شي د سړو نشاته ولا تكمل بهم صفوف الرجال او په دوی باندې به سړو صفونه نه پوره کولای کیږي مطلب دا کنه چې ماشومان به سړو سره یو ځای نه ودرېږي بلکې ماشومان له وجودا صف چې نه دا به ټول نه په اخر کې به جدا صف ورجوړ کې ماشومان به شاته ودرېږي بیا وای و اذا جاء احد للصلاه کله چې یو کس راغی مانځه ته بیا دوه باندې وای یو کس مانځه راغی کنه او د په دای کې زیره په مخ کې سب کې زیره نو د بل ول مخ کې سب ډکې شاده بنو دیږي هغه بس ټیم کې نشي چې لکه یو لکه کو ځاګه زه ته زمونږ رکعات را لګيږي ورشه شاده ودرېږي نو شاده بنو ودرېږي مخ کې بودرېږي مخ کې اگر رکعات پويږي پوت کیږي اذا جاء احد للصلاه کله چې یو کس راشي مانځه لپاره فوجد الامام راکعا او د امام عمومي بسکه ورکو کې فان كان في صفوف فرجه پس کچې په دې صفونو کې ځای وو نو فلا يكبر للاحرام نو دې به تکبیر تحریم نه وي خارج الصف د صف نشاطه بل يقوم في الصف بلکې دې په ودرېږي په صف کې او داینه بعد يكبر للتحریم فيه او بیا به تکبیر تحریم وي په دې کې ولو فاتت الركعه اگر کا رکعت فوت شي یعنی مطلب کا رکعت دې خیر ده خو یوازې باندې ودرېږي په صف کې بلکې په دې مخ کې صف ته بازار نه سي او داینه پس بنده کې تکبیر وي واښو به نه واه